دا هیزه کومه بیماری ده د دې هیزي علاج نه کیږي د سر نور کومه مسلې پیدا کیدای شي اوس د کال دا نور ته خوريږي څنګه نور انسانانو ته څنګه خوريږي السلام علیکم نن سبا چې کومې ورځې دي د بارانونو ورځې دي په دې کې یو بیماری ډیره کامنې چې هغې ته موږ هیزه وو دا هر چا د کیږي او دا دومره خطرناک ده چې دا انسان مرګ ته رسوي اوس د دې وجوهات سری دا زموږ د وجې کیږي زموږ د وجې څنګه کیږي دا به مخکې ډسکس کوو دین علاوه د دې نه به ځان څنګه بچ کوو دا به مخکې ډسکس کوو زما نوم شایان خان دی زه نن راغلی یم تاسو سره په یو نوي ویډیو سره او هغه کالرا هیزه اوس دا هیزه کومه بیماری ده د دې وجوهات سری د دې علامات سری د دې نور کمپلیکیشن سری که د دې هیزي علاج نه کیږي د سره نور کومې مسلې پیدا کیدای شي دین علاوه د دې نه به موږ ځان څنګه بچ کوو نو شروع کوو کالرا مین هیزه what is cholera is an acute diarrheal disease caused by the bacterium vibrio cholera دا موږ سره یو بکټیریل ډیزیز دی یو بکټیریا ده چې نوم یې دی ویبریو کالرا چې دا په خوراکونو کې پیدا کیږي دا دین علاوه په څښاک کې پیدا کیږي دین علاوه دا نور خاص ځایونو کې پیدا کیږي دا څنګه پیدا کیږي دا مخکې موږ ډسکس کوو دین علاوه it spread by drinking contaminated water or eating contaminated food اوس د کالرا دا هیزه دا موږ سره څنګه خوريږي دا موږ سره د ګنده خوراک نه او د دین علاوه د ګنده لوښو نه خوريږي اوس د کالرا دا یو انسان د څنګه لګي نو دا موږ سره د ډرینک کنټامینیټډ یعنی ګنده اوبونه او د ګنده خوراک نه لګي how does cholera spread drinking contaminated water کالرا دا یو انسان د ګنده اوبونه خوريږي دین علاوه eating contaminated food یا د ګنده خوراک نه خوريږي دین علاوه poor sanitation and hygiene یا موږ تور طریقې یا زموږ هایجین مطلب صفائی ستھرائی چې کوم نظام دی هغه صحیح نه دا غینه دا موږ سره خوريږي دین علاوه not washing hand after using toilet یا موږ د واشروم یوز کول نه بعد خپل لاس صحیح طریقې سره نه وینځو دین علاوه eating food prepared in unhygienic condition یا موږ خپل خوراک داسې ځای کې تیارو چې هغه صفا ستھره نه لکه هغه کې لوخي چې کوم دی هغه صفا ستھره نه دین علاوه چې کوم ماحولي هغه صفا ستھره نه نو د کې د وجه موږ سره دا کالرا خوريږي اوس خبره کوو چې دې کالرا چې کوم دی دا علامات سری sign and symptom sudden severe watery diarrhea چې کله تا دا کالرا ولګیدا نو په یو 15 غنټو کې بدن تا باندې داسې او ډایریا شروع شي چې بالکل واټر بلاس کیږي دین علاوه وومیټینګ به شروع شي ډیر زیات الټۍ به درته شروع شي او ایکسیسیو ترس تنده بارته ډیره زیاته لګي او ډرای ماوث اینڈ سکن ماوث چې کوم دی خلبري او چې کوم سرمن سکین دی چمړه دا بری ډرای شي او چا بشي دین علاوه ویکنس اینڈ فټیګ تا باندې به کمزوري شروع شي او ستړیوالی باندې شروع شي دین علاوه ریپیټ ډیهایډریشن ډېر زیاتې تیزی سره بارنا په سټول کې او په وومیټینګ کې ریهایډریشن شروع شي دین علاوه اوس د دې کمپلیکیشن سری کړه دې علاج نه کیږي نو نور دې سره کمی بیماری کېدای شي نو اول سویر ډیهایډریشن سټاپ باډي کې د اوبو ډېر زیات کمی راتلی شي دین علاوه الکترولایټ امبیلنس دنه د سوډیم د کیلشیم د پوټاشیم امبیلنس راتلی شي دین علاوه کډنی فیلر کډنی ریپیل کېدای شي او شوک مطلب بهوش کېدل دین علاوه ډیث او اخر کې مرګ درته راتلی شي اوس چې کوم دی پریونشن د دې کالرا نه ځان څنګه بچ کوو نو اول ډرینک بوایلډ فلټرډ کلورینیټډ واټر اوله خبره دا ده چې موږ به بوایل شوي دین علاوه فلټر کړی شوي او کلورینیټډ په کلورین په ذریعه سره صفا شوي اوبه بس کو دین علاوه واش هینډ with soap before eating and after using toilet خپل هینډ به دا به واش کو د ټایلټ یوز کول نه بعد او ایټینګ نه مخکې دین علاوه ایټ فرشلی کوک فود خپل فود به دا فرشلی کوک کو خورو به دین علاوه واش فروټ اینڈ ویجیټیبل thoroughly فروټس او ویجیټیبل دا په صحیح طریقې سره صفا کو دین علاوه
use clean toilet and proper sanitation. clean toilet با یوز کو واشروم با clean یوز کو مطلب واشروم نه بعد بس لاس وینځو او دین علاوه proper sanitation هر چیز به په صفائی ستھرائی سره د صفائی ستھرائی نظام بخپل بهتر ساتو. دین علاوه dispose of waste safely. چکم ویسٹ سیزونه دي ګنده خوراک ته دین علاوه نور چکم ګنده لوخي دی او په صحیح طریقې سره وینځو ګنده خوراک په صحیح طریقې سره دا چکم دې ډیسپوز کو. دین علاوه ټیک د اورل کالرا ویکسین اف ریکمندډ ان های ریسک ایریا. کچرته یو کس داسې ځای کې اوسېږي چې هلته کالرا کامن لکه د سیندونو د نهرونو د کندو په غاړو باندې نو د دې لپاره ویکسین کول ضروری دی. دا وا کالرا هزا یو ډیر بیماری وا په دې ورځو کې ډیره کامن ده. د نور سره شریکي نور ته آگاه کوي. والسلام.